عادیانو تم داغوی رور قومی رور داغوی هود علیہ السلام ہم لے گلو. عاد د نوح علیہ السلام د نوشی ارم پا اولاد کیو. د نوح علیہ السلام د یو نوشی نم ارم دے. نو د ارم پا اولاد کے عاد او سمود دو قومنا اللہ پاک پیدا کری دی. عادیان یو طاقتور قومو، جسم باڈی ڈول دال ډیر زیاتو، پالوانانو او هر چاته به پتون وو. من اشد منا قوه، زما عمره طاقتور سوکشتا نو زورورو پالوانانو او خپل پیغمبر او داغه مرګري هغوی سره به هر وخت چیړ چاړ کو. دې قوم ته الله پاک هود علیہ السلام راولېږه. هود علیہ السلام د نوح علیہ السلام په پنځم پشت کې دی. د نسب نامه کې علماء انصاب لیکي چې د عربو ډیر زیات مشهور او بہادرو. د هود علیہ السلام یو زوی دی یعرب ابن قحطان نومې دی، په یمن کې آباد شوی دی او د یمن خلق د په اولاد کې دي او د عربی ژبې ابتدا د ده نه شوې ده. یعرب ابن قحطان، نو د دې یعرب په مناسبت باندې د دې ژبې نوم عربي شوله. د دې ژبې لوستونکي عرب. وی صحیح خبره داله چې د عربی ژبې شروع د نوح علیہ السلام د وخت نه شوې ده. په کشته کې د نوح علیہ السلام سره یو ملګری و، د هغه جرهم نومو او هغه به عربي ویله. جرهم او جرهم هغه قوم دی چې مکه مکرمه ته راغلي دي د اسماعیل علیہ السلام په وخت کې، چې ماشوم اسماعیل علیہ السلام نو دغه وخت کې جرهم قبیله راغلل او په مکه مکرمه کې دیره شو. په دغه قوم کې اسماعیل علیہ السلام وادم کړی دی. د عادیانو کې بت پرستی شروع شوی وه، زور ظلم پکې شروع، عدل انصاف پکې نو. د خپل دولت او د قوت په نشه کې مستو، د چا خبره نه منله. په دوی باندې 3 کاله مسلسل باران بند شوی، ځمکې اوچې شولې، باغونه او پټي شار شو. په دې باندې هم د شرک او د بت پرستۍ نه منې نه شو. آخر په دوی باندې الله پاک یو عذاب راولېږه د سیلې او د طوفان په شکل کې.
د یوې چهارشنبې په ورځ باندې سیلې شروع شوله، د بلې چهارشنبې پورې یو شانتې سیلې وه. اته ورځې او اوه شپې. د دوی ونې د جرړو نه اوتلې، د دوی آبادی محلات ټول تس نس شو. د ونم جرړې اوتې خو د دې قوم جرړه اوتله. او دا پهلوانان چې پتون به هر چاته و، من اشد منا قوه، زمن عمر زورور څوک شته، نو هغه زورور قوم سیلې داسې پورته کړل لکه بڼه چې په هوا کې پورته الوزي، د باد بڼه شوله سپک شو. دا ټول الله پاک فنا کړل. هود علیہ السلام او داغه چې کم مسلمانان مرګریو، دقه مسلمانان مرګري او هود علیہ السلام په یو کچا جونګړه کې راجم شوي دي. په جونګړه کې ناس دي، دیتا په عربی کې حظیره وي، یو شپول یو کېړې د ځانه تو کړی دی، په هغې کې ناس دي. غټ غټ مضبوط محلات په هوا کې والوتل تس نس شو، خو دغه جونګړه او په جونګړه کې ناس مرګري الله بچ کړل. وی دا هوا دومره تیزه چلیدله چې کومې فرشتې په الله مقرر کړي دي، د هغې فرشتو په لاس کې قابو کېدله نه، نیشو راټینګولې په خپلو لاسو کې. او دا جونګړه ورته الله مضبوطه کړې وه، دې ته دا تیزه هوا نه راتلله. دې د ایمان برکتو، د هود علیہ السلام برکتو چې هغه او د هغه ملګري د دې عظیم طوفان نه الله پاک بچ کړي دي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا اللہ دا قدرت دا هوا په خزانو کې یو خزانه کې د ستنې د سم عمر سورې شویو، دا اغینه دا هوا را الوتې وه چې عادیان غوندې عظیم قوت والا قوم هغه نیست و نابود کړل، تس نسې کړل. د الله د قدرت د خزانو نه د هوا په خزانه کې د ستنې سم عمر سورې شوی دی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی که د الله د قدرت د هواګانو تمام خزانه را خوشی کړی شي، د هغې خو د یوې خزانې د ستنې څومره عمر سورې دی، دومره هوا راله چې ټول قوم یې تس نس کړ. وی که د الله د قدرت تمام خزانه د هوا ټول را خوشی کړی شي او زما په اوږه باندې رومال پروتي، سینې پورې مې قرآن جوخ نیولی، زما د رومال پلو به م ونه خوځوي. وی دا د قرآن برکت دی. په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة من ربکم واضح